او دا حدیث چې کوم زار ته بیانوم دا امام مسلم په خپل کتاب صحیح مسلم کې دا حدیث مبارک روایت کړی دی او راوی دی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی مبارک. هغه مبارک څه فرمایي؟ عبداللہ ابن عباس فرمایي چې کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک با پر رجب المرجب او په بزرګ میاشت کې چې یو ځل روزه نیول شروع کړه، روزه به نیوی شروع به کړي، دومره روزه با حضور مبارک په بزرګ کې ونیوي حتی نقولا تر دې پورې چې مونږ صحابه به وی چې ولا یفطرو، پیغمبر علی السلام داسې لگاتار روان دی روزه نسی چې مونږ ګمان براغه چې پیغمبر علی السلام بس سره بوزن کا بوزا یعنی سره بروزا پکی پرین دی دومره په تواتر باندې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه بزرګ میاشت کې روانو روزي بي نیوي چې مونږ به سره خپل منځ کې سووي چې حضور مبارک به چرته غونډه میاشت روزي وننسي ناغه بیا پیغمبر علیہ السلام پکې نکړه او کله کله به څنګه کله کله بداسي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عبداللہ ابن عباس فرمایي چې کله کله بداسي چې یفطرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به پکې روزي پرې خو دی پر رجب المرجب کې نبی نیوی حتی نقولا تر دې پورې چې مونږ به ځان سره داوي چې پیغمبر علیہ السلام به دومره روزه پرې خو دی چې مونږ دا ګمان وکړو چې لا یصومو پیغمبر علیہ السلام مبارک به پر رجب کې سره نه روزه وننسي کله کله به داسې مو نو ګورئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا عمل امام مسلم په صحیح مسلم کې دا حدیث روایت کړی دی. نو دین صاحبانو څه پته لګي چې د روزو التزام د روزو لازمول دا ندی پکار چې ته خامخا روزه نسی او په دی ورځ باندې به نسی او په دی شپه باندې بدا کړي او فلان صحیح حدیث ندا سے بالکل دا ګور یاد درې تاسو د حق تابع شي پرې دا نمونه چې دا کومه خبره زار ته کوم چې دا پلانکې مکتب والا انسانم کوي ایا چې کوي ایم صحیح کوي صحیح خبره صحیح وي چې هر څوک یېګا او غلطه خبره غلطه وي که زه کوم او قبل څوک یېګا تاسو د حق سچ تابع شئ. هیڅ داسې حدیث نشتا چې دا کوم داسې بعضې اعمال مونږ په دغو میاشت کې بالکل لازم کړي دي او یو انسان یې چې ونه نو هغه ته داسې په بدو باندې ګورو داسې څه خبره نشته. دغه حدیث نه څه پته لګي چې حضور مبارک روزي نیولم دي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک روزي پرې خودیم دي. لہذا په خپل طبیعت باندې په خپل مزاج او په طبیعت باندې کې یو انسان شروعاتو کا په دې کې یو روزه ونسی بالکل مسنون دا سنت تا مستحب دا دین څوک انکار نشي کړی خو په یو ورځ سره خاص کول یا په یو ورځ باندې دا غي التزام کړل لازمول چې دا بالکل لازم دا او خامخا به نسی داسې خبره په صحیح احادیثو کې بالکل نه ثابته کچا وسته هغه روزه ونسی کچا وس نه دی هغه روزه منسی خو ثواب یې هم ډیر دی او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او د صحابه طریقم دا ثابت ته نبی علیہ السلام روزي نیولې دي او دې سره ملتا جلتا یو حدیث ارتبل وایم په ذهن کې رايات شو. امام طبرانی دا حدیث مبارک روایت کړی دی. سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ابو هريره فرمای دینم دا پته لګی دی حدیث نا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په بزرګ میاشت کې د روزو نیولو اهتمام کړی دی او سنت تا ځکه امام طبرانی حدیث روایت کړی. ابو هريره فرمای چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د رمضان کریم د میاشت نه علاوه چې هغه خو فرض ده او ټول میاشت فرض ده او په ټول امت باندې فرض ده د هغې نه علاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام که د ټول میاشت روزه نیولي ټول میاشت روزه وی چې هغه روزه د رجب المرجب او د شعبان المعظم والا نیولې ده. دې حدیث نه څه پته لګي چې یو ځل نیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک رجب المرجب چې کوم د صاحبانو
ټول میاشتې روژې هم نیولي مکمل او د شعبان المعظم د ټول میاشتې روژې هم نیولي. لکه تاسو به مونږ او تاسو په معاشره کې ماشاءالله بعضې داسې زنانه او مشران او ځوانان او دا شته دی چې د 3 میاشتو مسلسل دوی روژه شروع کا. رجب المرجب نه نفلی روژه غونډه میاشت، بیا شعبان المعظم نفلی روژه غونډه میاشت، او بیا رمضان کریم چې د غونډه میاشت فرضي روژه. داسې کسان الحمدلله شته دی. دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک نه یو ځل نیم ثابت دی او لازمول یې نه پکار چې خامخا لازم دی. حضور مبارک کله ناکله پرې خودي دي، حضور مبارک کله ناکله اکثر نیولی دي. پیغمبر علیه السلام کله کله اکثر نیولی، کله حضور مبارک ټولی نیولی دي، کله حضور مبارک ټولی پریخي دي. دا صرف او صرف دی پارا چې زما امت پارا په دغه میاشت کې سهولت پیدا شي. کو څوک یې نسی چې اغم چې په دې مطمئنی چې حضور مبارک نیولی دي، کو څوک یې نه نسی چې اغم په دې مطمئنی چې حضور مبارک کله نم دی نیولی، کو څوک ډیری نسی چې اغم په دې مطمئنی چې حضور علیه السلام مبارک ډیری نیولی دي، او کو څوک چې د صاحبانو لګی نسی چې اغم مطمئنی چې حضور علیه السلام لګی نیولی، او کو څوک د ټول میاشتې ونسی، بیا د شعبان د ټول میاشتې ونسی، او بیا ور سره د رمضان د ټول میاشتې ونسی چې اغم په دې باندې مطمئنی چې الحمدلله رسول کریم آقا علیه السلام مبارک دا عملم کړی دی ور سره. په دې کې داسې خبره نشته دی. هر یو طریقه خو دومره خبره ضرور ثابت تا چې په بزرګ او په رجب المرجب کې روژې نیول دا بالکل مسنون دی او بالکل ثابت دی.